دوی به درته وایي موږ صدقه منو خو تخصیص یې نه منو یاره دا نه منو چې په اوله ورځ به یې کوې په دویمه به یې کوې په درېیمه به کوې څلوېښتي به کوې او کال به کوې دا شیونه مهینه موږ نه منو موږ وایو صحیح ده که نه مه منه تخصیص دوه قسمه دی ښه یو ته تخصیص عملی وایي دویم ته تخصیص اعتقادي وایي یو ته څه وایي تخصیص عملی دویم ته تخصیص اعتقادي وایي تخصیص اعتقادي ناروا دی او تخصیص عملی که ناروا ورته ووې دا ټول عالم پکې پروت دی تخصیص اعتقادي دا معنا ده مولوي صاحب په مسله ځان پوهوئ چې په اوله ورځ خیرات کې ثواب دی او په دویمه کې ثواب نشته په اوله ورځ خیرات روا دی او په دویمه او په دریمه او په لسمه ناروا دی دې ته تخصیص اعتقادي وایي دا دلیل ته محتاج ای ښه څه ته محتاج ای منگ دا تخصیص پا دا سار پا منس کی کو منگ وای سار منس دل مرد خطون مخ کی دا ادا دا و روا دا او کتا دا سار منس دل مرد خطون ورستو کے دا ناروا کار کے او قضا کے دی سر منگ دلیل لرو که نلرو لرو ماسپخین کی دا عبادات چی سمر دی مولی سے دی که چی کم تخصیصات در تخکاری دا طول اعتقادیات دی او دی بانی دلیل پکاری نو دلیل اثرشتا کنا نو کسوک دغه سی تخصیص پا خیرات کے کئی چی پا دی ورز روا دے او پا دی بل ورز ناروا دے پا دی ورز پا کی ثواب شتا و پا بل ورز نشتا نو دا مسئلہ بیا غلطه دا زکا چی پا دی دلیل نشتا او که تخصیص عملی کئی چې سړی مړ شوی دی اوله شپه د قبر خو ډېره سخته ده خدایه صدقه کومه چې د اوله کې ور ورسېږي او د باندې د قبر مشکلات اسانه شي دا یې مقصدي پوهېږي او یا دا یې مقصدي چې اوله ورځ د مسافر راغلی دی او طالبان او علما راغلی دی او 11-12 بجې مو جنازه وکړه اوس چې دا خلک ځي نو ډوډۍ ته به چېرته ورسېږي یا به ونه رسېږي تیار راجمع دي او بیا چې بله ورځ خیرات کو خو عام خلک به خوري پرېږده چې دا علما او مشایخ یې وخوري نو دې ته تخصیص عملي وایي ښه دې کې مشکل نشته ګوره پرون خلیفه صاحب وفات شوی الله یې درجات عالی نصیب کړي خلیفه سدوزی صاحب نو چې کله مو جنازه وکړه نو اعلان یې وکړه چې یو کس ته اجازت نشته خیرات به خورئ صدقه مو کړې ده نو صدقه یې کړې او ټولو خلکو باندې وخوړه دا د اولې ورځې خیراتو بلا تخصیص اعتقادي نو دې کې مشکل نشته ښه دا روا دي نو تخصیص عملي نه خو لابودي ده اوس که ته تخصیص عملي تم غلط وی نو بیا دې سبق نه دی ویلی بیا یا دماغ کار نه کوي یا د سر لګېدلی چېرته تیږي میږي سره دا کم سړی چې ډېر شیطان که نه دا اکثر موټر هم وایي او چې شیطان یې اوبه یې مړي تیږې سره چې سر ولګېږي که نه نو دا هم کار خرابوي یا ډېر خوب چې کوي نو دې سره هم دماغ خرابه شي نو ده ته وایي چې ډېر خوب دې کړی یا د تیږې سره سر لګېدلی او یا موټر والی دماغ دې کار نه کوي تخصیص عملي ته چې شرک وی دنیا کې تا کې 1500 شرکیات تا کې دي تا چې دا کالی ګنډل نو د کوم دکان نه دی اغوستی فلانی نه دا تخصیص نه دی بیا دې د دې ټوټې او د دې رخ انتخاب کوم چې زه به سپین والم نو دا تخصیص نه دی بیا د مولانا صاحب خلطه کې درته واچو هغه دکاندار هم تخصیص وکړه هلته ډېرې خلطې پرتې وې خدای وې راواخسته پکې او بیا د خیاط ته راوړه فلاني خیاط دې ښایسته کالي ګنډي دا تخصیص نه دی دا خیاط چې بیا په کم ښار کې ونو دا تخصیص نه دی چې په کم بازار کې ونو دا تخصیص نه دی چې په کم مارکیټ کې و دا تخصیص نه دی بیا چې تا راوړه او خلطه کې درته بند کړه نو دا تخصیص نه و تی چې په کومه ورځ اغوندي یاره واده دی او سبق ته ځم فلانی کار دی نو داسې تخصیص عملي باندې چې خلکو ته مشرکان وایي نو مولوي صاحب دا خو دنیا کې مسلمان د سره شته نه نه دا هغه قمقل سړی یا سر یې په دیوال لګېدلی او یا یې مولانا صاحب څه کړي
خوبونه ډېر کړي که نه غریب دماغ کار نه کوي یا چا په سوک والی نو هغه بیا تخصیص عملی تم شرک وایي تخصیص اعتقادي ناروا دی شرک نه دی ناروا دی او تخصیص عملی چې دی دې کې مشکل نشته ښه تخصیص عملی نه خو څوک نه دي خالي څوک خالي دي موږ او تاسو ګوره تاسو داخله کړې د دې مدرسه کې دویم داخله کوي په یو مدرسه کې دا تخصیص نه دی بیا مو مولوي صاحب د سار نه اوسه پورې دا درجې برابرې کړي دي دا ټول تخصیصات نه دي بیا وړه دوره کوي او دې کې به دا کتاب دام تخصیص دی بیا د استاذ تخصیص دا تخصیص نه دی بیا ټول خلک ناروا دي خو دې ته موږ اعتقادي نه وایو داسې نه وایو چې بله مدرسه کې یو طالب داخله وکړه هغه حرام کار وکړه او که فاروقیه کې وکړه نو حلال کار بیا اعتقادي دی ښه دا مو نه دی ویلي چې د نورو درجو کې چې کومه طالبان دي نو دوی حرام کار کړی او زموږ درجه کې چې دوی د ثواب کار کړی دا خو اعتقادي دی بیا دا ټول تخصیصات عملی دي ښه دې کې مشکل نشته